بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز خوږو او درنو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان یو پیره بیا تاسو ته هرکلی وای. ګرانو کتونکو د ټولو نه وړاندې زما او زما د پوره ټول ټیم د طرفه چې دی تاسو ته دی د وړوکي اختر مبارکي ډیره زیاته. ګرانو کتونکو دا وخت د سوات په گیټ وې کې ولاړ یو په ډیپو کې څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو ته به زما په شا باندې د انتظامیې د طرفه لګولې شوی د بینر ښکاري. که تاسو وګورئ هر کال چې دی په دې مونږ په دې گیټ وې په دې مقام باندې پروګرام کوو خاص کر ستاسو لپاره. نو دلته کې چې به کم سیلانیان مخکې راتلل او دلته کې چې به هغه کم رش په نظر راتلو نو تاسو زمونږ په دې فوټیج کې وکتل چې هغه سږکالي په نظر نه راځي. د حکومت د طرفه دا احکامات جاری شوي دي چې سږکالي چې د سوات چې کم پکنیک سپاټس دي کالام، بحرین، مدین، مرم جبا مختلف د سوات چې څومره د ټوریزم مقامات دي په هغې باندې پابندي لګېدلې ده. مونږ به کم سیلانیان چې راځي او په هغوی باندې بندیز لګېدلی هغوی مخې ته نه پرېږدي د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې د کم ځای نه راغلي دي او پرې نه ښودل. د دې نه علاوه زمونږ چې پولیس ورونه کم دي د هغوی سره به هم په دې حواله خبرې اترې کوو. زمونږ سره اوسه. څنګه چې تاسو ته مونږ ووایو چې دلته کې دا وخت مونږ د سوات په گیټ وې کې ولاړ یو کم سیاحان چې دي هغه را روان دي نو هغوی چې دي په هغو باندې بندش دی او هغه سوات ته نه پرېږدي. دا وخت را سره یو سیلانی ولاړ دی د هغه سره خبرې اترې کوو چې د کم ځای راغلی دی او څه ورته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روریا خپل نوم راته ووایه او دا راته ووایه چې تعلق د کم ځای سره لري. زما نوم نظام الدین، تعلق د باجوړ سره پېښور. دا راته ووایه چې د باجوړ نه راغلی نو مخې ته یې پرې نه ښودی څه یې درته ووایي؟ پرې نه اوسو زه به ورته واپس 3 ځل وورو. څه یې درته ووایي چې سوات ته ولې خلک نه پرېږدو مونږ دا ځل؟ یاره بندیز د کرونا وایرس ته په وجه. کرونا وایرس حاجي نو دغه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پوره ملک کې دا وبا راغلې ده نو د دغې د وجې نه چې د حکومتي احکامات جاری شوي دي چې سوات کې چې کم هغه پکنیک سپاټس دي کم چې سیلانیان به ورته تلل او په دې ورځ باندې به هغه انتهایي رش په نظر راتلو تاسو ته نو هغوی چې دي سخت کالي په دې اختر کې نه پرېږدي. مخ په وړاندې ورځو زموږ پولیس ورونه چې دي د هغوی سره هم په دې حواله خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. خاجي نو څنګه چې مونږ تاسو ته ووایو په گیټ وې کې مونږ تاسو ته هغه فوټیج وښول دا وخت لنډاکي چیک پوسټ چې کوم دی په هغې کې زه ولاړ یم. تاسو زموږ په سکرین د لنډاکي د چیک پوسټ فوټیج چې دی هغه هم وکتل. مونږ تاسو ته ویلي چې د پولیس ورونو سره خبرې اترې به مونږ کوو خو تاسو باقاعده کتی شئ چې انتهایي رش په نظر راځي سیلانیان را روان دي او هغوی مونږ نه غواړو چې هغه مونږ ډسټرب کړو. په هغوی باندې ډېر زیات رش دی سیلانیان راځي او هغه د دې ځای نه واپس کوي. انشاءالله کوشش وکړو چې نور هم داسې سپاټ سي چې هلته کې لاړ شو او د ام پی نیوز په دغه سکرین باندې تاسو له چې دی د سوات تازه اپډیټس درکو. یو بل پروګرام پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.